نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما د شعبان 21 تاریخ دے یا 22 او ٹیک 8 یا 9 ورځې پس با رمضان المبارک شروع کیږي په کال کې 12 میاشتې دي او هر میاشت اهم ده چې د الله عبادت د الله بندگی پکې وشي او هر میاشت د تاوان ده چې ګله بدی کې ګناهونه وشي او د الله بندگی پکې ونشي او بیا په دې 12 میاشتو کې په سورۃ التوبه کې الله جل جلاله فرمایي چې منها 4 حرم په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې د عزت دي یو ته محرم وي یو ته رجب وي یو ته ذوالقعده یو ته ذوالحجه وي دا د عزت میاشتې دي او د دې احترام ضروری دی د دې بسړی احترام به کوي تعظیم به کوي د ګنانو پکې ځان ساتي جګړې و پکې نه کوي خو په دې 12 میاشتو کې د رمضان المبارک د میاشت غیر معمولی میاشت ده غیر معمولی او د غیر معمولیت وجه دا ده چې په دې میاشت کې قرآنی کریم دنیا ته راغلی دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن سورۃ البقرہ کې الله فرمایي د رمضان میاشت هغه میاشت ده انزل فيه القرآن چې په دې کې قرآنی کریم نازل شوی دی نو قرآنی کریم و زمنګ عقیده چې دا د الله کلام دی دا د الله خبرې دي او دا خبرې الله د مخلوق سره کړې دي نو د رمضان د میاش د سمیاشتا چې بده کې الله د مخلوق سره خبرې کړې دي د مخلوق د الله سره بده میاش کې رابطه جوړه شوې ده او بده میاش کې مخلوق خالق ته رسیدلې ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته چې تشریف کله راوړی دی نو دا میاش ده او دې میاش کې د نبوت آغاز شوی دی د انسانیت هدایت په دې میاش کې شروع شوی دی د کفر او د جهالت او د بدعات او د رسومات او د ظلمات او د ظلم تیرې دا په دې میاش کې په ختمېدو باندې شروع شوی دی په دې وجبانه ډېر لوی عظمت دی لوی اهمیت دی دعا وکړو چې الله رب العالمین زمنګ د پاره د رمضان په دې میاشت کې خیر او برکت واچي صحابه کرام با یہ دعا کولا اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان الله موږ ته پر رجب کې او په شعبان کې برکت واچوا اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان د رجب د میاشت کم چې ته موږ بزرګ میاشت وایو کوم چې مخ کې تیر شوی دا او د شعبان د میاشت اتم میاشت د رمضان نمخ کې د الله په دې کې زموږ لپاره برکت واچوا روغ صحت پکې راکا د قرضونم پکې وساتا د عبادت سره پکې عادت کا جمعتون سره پکې زمنګ تعلق جوړ کا الله زمنګ د جواب پکې حفاظت وکا عبادت تم تیار کا د ګنانم پکې وساتا د غوګونم پکې حفاظت وکا د سترګم پکې حفاظت وکا د دل او دماغم پکې حفاظت وکا دا مطلب د برکت څه ته وي
زمنګ د پښتون معاشره په ذهن کې د برکت تصور دا دی چې دیګو اتیاو کسانو ته رسیږي او د اتیاو په ځای باندې سلو کسانو ته ورسیږي، بس دې ته برکت وایي. موږ حلوا دا په پروګرام کې سلو کسانو ته رسیږي او یو نیم سل کسانو ته ورسېدله، ګوره غټ برکت پکې و. دا کم برکت دی؟ رزق برکت ښه خبره ده. رزق بالفرض که لږ دی او که ډېر دی، رزق خو الله مرغولم ورکوي، رزق الله میانو لم ورکوي، رزق الله غواګانو لم ورکوي، میخو لم ورکوي، سنډګانو لم ورکوي. رزق خو الله ذمواري اخیستې ده. ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. هر زنده سر له الله رزق ورکوي. برکت دا دی. برکت څه ته ویل کېږي؟ اضافې ته ویل کېږي. د برکت مقصد دا دی چې زمونږ تعلق د الله سره جوړ شي، بیکار خویونه زمونږ نه لرې شي، هغه ناقص عبادات ختم شي، زمونږ د الله سره تعلق جوړ شي. دغه برکت دی اصل کې. اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. دا دعا به وسره کول الله تعالی موږ رمضان ته ورسوه. بلغنا رمضان، الله رمضان ته ورسوه. دو خبرې بزنن کومه دعا یا بدري شي. یو دا خبره چې د صحابو دا کومه دعا ده په دې میاشت کې چې الله رجب و شعبان را له برکتی کا او رمضان ته ورسوه. یو دا. او دویمه خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د رمضان د میاشت به ښکاره شوله او د شعبان د میاشت به تیره شوله، نو د صحابو ته به یو خبره کوله چې ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم. اے انسانانو، اے ملګرو، ډېره لویه میاشت در باندې سایه پېګن شوله، ډېره لویه میاشت در باندې سوری وکړو، سوری د باندې وکړو، راغله د پاسه په تاسو باندې لویه میاشت راورسېدله. او حدیث کې راځي اشتد میزره وایقظ اهله. نبی علیہ السلام د خپل لنګ به کلک وتړو، ملا به وتړله. د ملا د تړلو یا حقیقتا معنا دی چې کله چا ملا تړلی وي نو بیا ولا خوب نه ورځي، عبادت کولی شي. دسیم چې کله سړی د خپل خېټې نه داسې مفلر تاو کړی که نه، او د ځان نه یو پټه تاو کړی، نو دا عبادت لږ اساني. تاسو ته به اندازه د احرام په حالت کې شوي چې کله سړی احرام اچولی که نه، احرام چې کله اچولی او دا بیلټ او دا پټه دې به را تاو کړی وي، نو بیا دا صفا مروه دا سعیم پکې وشي ښه په اسانه باندې، او دا طواف هم پکې وشي، او سړی ډېر زیات ستړی ستومان وي، او چې دا پټه واچي او دا ګرځي نو هېڅ ګران ورته بیا نه وي. دې کې دا خیر دی. حقیقتا معنا یې دا ده. او مجاز دا دی چې مطلب ځان به ورته تکړه کو، نیت به وکړو. خلک وایي مټې ورته راونغښتلې، ملا یې ورته وتړله. نبي علیه الصلاة والسلام به خپل ټول معمولات معطل کړل، رمضان ته به ځان فارغ کو. او وایقظ اهله. او د رمضان په دې شپو کې نبی علیہ السلام به خپلې بیبیانې راپاڅولې، خپل لوریانې به راایښې کړلې، ویل پاسه کې د الله عبادت بندګي وکړئ. د دو خبرو ته تاسو سوچ وکړئ. زه په دې دو خبرو باندې منن خبره کومه چې یو صحابه کرام دعا کوي چې الله رمضان ته ورسوه. دویم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خپل باندې ملا وتړل او بیبیانې به راایښې کړلې چې د الله بندګي وکړئ. دینه څه معلومیږي؟ د دینه معلومیږي د رمضان استقبال کول، استقبال رمضان، انتظار رمضان، چې سړی رمضان ته خوشحاله شي، استقبال یې وکړي او انتظار ورته وکړي چې دا میاشت روانه ده او چې تیاری وله وکړو. هسې په کوم بنیاد باندې به تیاری کوو؟ هسې نن په دې باندې ځان پوه کړو. کله چې څوک د مسافرۍ نه راځي که نه، د سعودي عرب نه راځي، د یورپ نه راځي، یا چېرته په یو کور کې واده یو د کور له ناوې راځي، نو په دې کور کې مسلسل حرکتي، رنگ روغن پکې شروع وي، ماربل ټایل پکې شروع وي، پلسترې پکې شروع وي، ګلونه پکې خلک نالي، دغه شانې په دې کمرو کې کارپېټ یې اچوي، د هغې سره سره صفایانې شروع وي، ورسره ګلونه ملونه په دې دیوالونو باندې، هارونه مارونه خلک په دیوالونو باندې خلک اچوي، لارې کوڅې ورته په چونه باندې سپینې کي، وی پلانې را روان دی په لاره کې ورته بیا ګلونه ورواچي. او کله چې بیا د کور ته راننوځي خلک ورمنډه کي او خلک وله بوسه ورکي، خلک یې ښکل کي، لاس وله ښکل کي، تندی وله ښکل کي او کور دی راولي. دغه استقبال دی د ضیوفو د میلمنو، که دا هر څوک میلمه دی. دقسې استقبال د رمضان په کار دی چې موږ د دومره ځان خوشحاله کړو چې رمضان روان دی. ما به خیال باندې زمونږ په دې سیمه کې داسې استقبال څوک نه کوي. دومره ورته موږ نه یو خوشحاله.
بلکې اکثر په موږ باندې بوج وي چې بیا روژه رالاله دا پښمني کې به څنګه پاسېږم او دا قسمه قسم خبرې نن سبا دا لیبرل خلک او دا سیکولر خلک یا کم خلک چې دین بیزاره خلک دی یا دهریه دي ایتیست دي ناغوی په دې ورځو کې څه خبرې مشهورې کې چې یاره دا مسلمانان د پښمني په ټیم کې خوراکونه کوي په دې ټیم کې خو ګوره دلته یو چا یو خبره کړې وه زه نوم نه علمه ویلي و چېره تاسو د پښمني په ټیم کې خوراکونه کوئ او بېګا د پښمني په ټیم کې ما چرګانو ته دانې ور واچولې او چرګانو دانې نه خوړلې دا د خوراک ټیم دی چې تاسو خوراکونه کوئ نو دا بدبخته په دې نه پوهېږي چې پښمنۍ د خوراک دپاره نه دی پښمنۍ د خوراک دپاره نه دا خو موږ غلط کار کوو چې د ماښام نه ورته یو دېګ وریجې پخ کړي اوس کې ورته ځان له وراچوي چوارې ورته ځان له وراچوي غوړي ورله ځان له اخېستي او ماسته ورته ځان له دي موږ خو په رمضان کې ځان سربه وو روژې تصور د سوربتوب دپاره نه دی راغلی بس د دې پښمني په ټیم کې داسې وکړه چې خوراک لږ وکړه د دې دپاره چې د 100 وصال نه بچې چې تر شپه ورځ روژه نه چې خوراک مراک دومره وکړي چې سبا پې دا روژه ونیسي بس دومره مثال یې داسې دی لکه سړی موټروی باندې ګاډی چلوي پېښور ته ځي اسلام آباد ته ځي نو پېټرول به خامخا اچوي پېټرول نه بغیر ګاډي چلیږي نه سره چې په کم ځای کې پېټرول ختم شول پیول ختم شول په ځای کې به ګاډی ودرېږي نو دومره خوراک وکړه چې ماښام ته ورسېږي بس عبادت وکړي ولې روژه د لوږې نوم دی د لوږې په دې لوږې څه خیر دی تاسو سوچ وکړئ په دې لوږې کې به څه خیر چې الله موږ وږي کوي لکه دا دهریه خلک او دا سیکولر خلک وایي که نه وایي تاسو په کم ټیم کې چې خوراک خلک نه کوي تاسو خوراک کوئ او کم ټیم چې د خوراک دی پکې خوراک نه کوئ ځان وږی کوئ ولې موږ دا ځان وږی کوو دلته دوه خبرې یادې کوي ګورئ یو دا میډیکل ساینس والا د ډاکټران صاحبان دوی د روژو افادیت بیانوي دا زما په خیال ټیک کار ځکه نه دی هغوی چېرې ګوره دا خو د میډیکل ساینس نه دا خبره بالکل ثابت ده چې دا معده وږي کول پکار یو سړی چې دا معده وږي شي صحت ته به ډېره پیدا وي دا خبرې نه دي کول پکار د هغې دپاره اسلام خپل اصول ښودلي دي چې سړی به خوراک په کومه طریقه باندې کوي داسې مه وایه چې ته 11 او بس فلاني میډیکل اسوسییشن ریسرچ کړی دی او پلانو ریسرچ کړی دی چې سړی 11 میاشتې خوراک کوي او یو میاشت ځان وږی کوي نو په دې کې دومره پروټینز دي او په دې کې دومره کاربوهایډریټس دي او په دې کې پلان دي او په دې کې دومره نه دا څیزونه پرېږده داسې ووایه چې کله یو سړی ځان وږی کي او د انسان دا معده کله خالی شي په دې کې بیا ملکوتی صفات پیدا کیږي ملائک چاته وایي ملائک فرشتي چې ورته موږ وایو فرشتې د الله داسې عبادت او داسې بندګي کوي چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون چې الله ورته څه حکم وکړي په هغې عمل کوي او دوی د الله نافرماني نه کوي ټول عمر د الله اطاعت کوي نو که انسان وایي چې زه د الله اطاعت داسې کوم چې د الله د نافرماني نه ځان وساتم ځان دې وږی کي نو چې ځان وږی کي په دې کې بیا د فرشتو صفتونه را پیدا شي فرشتو صفات تاسو به وایئ چې څنګه په انسان کې د فرشتو صفات پیدا کېږي او پیدا کېږي پکې په دې روژه کې تاسو سوچ وکړئ تاسو موږ ټول روژه الحمدلله نیسو د مازدیګر په دې ټایم کې چېرته د چا ګناه ته زړه کېږي هېڅ کله د چا ګناه ته زړه نه کېږي که څوک روژه یي که نه کېدی نه شي چې په دې مازدیګر په دې ټایم کې او د ماسپښین په دې ټایم کې د چا ګناه ته زړه وشي زیات نه زیات و چې مې خوب وکړلی او یا دا ده چې بس سوچ به کوي چېره ماښام لږ داسې ښه خوراک وکړم بس نه ښه خوراک کول څه ګناه خو نه ده که نه بلکې اټومیټیکلی تاسو ګورئ کله چې د رمضان دا میاشت کله راشي که نه د رمضان دا میاشت جوماتونه یو دم ډک شي دا جومات 11 میاشتې علماو تبلیغیانو امیرانو صاحبانو حاجي صاحبانو د ټولو دا دعوتونه ورکول چې جومات ته راځي څوک نه راځي او چې د رمضان دا میاشت کاره شي نو سبا جومات ډکېسته دا ملکوتي صفات دي که نه ټول 11 میاشتې په غیبتونو باندې زمونږ ژوند تېرېږي او چې د رمضان دا میاشت راشي نو چې څوک کله غیبت کوي ګناهګار نه ګناهګار ورته وایي لکه وایي روژه ګزاره کوه وایي ګناهګار ورته روژه وایي دا ملکوتي صفت دی که نه چې سړی پکې دروغ وایي که نه دروغ نو فورا بس ور یاد شي یاره وایي زه روژه یم بله هم ورته مړه وي په روژه په خوله دروغ مه وایه یار روژه دې نیول ده نو دا هغه ملکوتي صفات دي که نه انسان کې الله را پیدا کړي بنیادي طور باندې د رمضان او د روژې د نیولو چې کوم حکمت دی چې قرآن ذکر کړی دی هغه دا دی لعلکم تتقون په تاسو کې تقوا راشي هغه ملکوتي صفات په تاسو کې راشي ملکوتي صفات زه ستاسو توجه یو خبر ته راګرځوم یو حدیث مبارک کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سړی حرام وکړي حرام خوراک وکړي حرامه نوړۍ د خېټې ته کله لاړه شي
د دې حرامو په وجه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لن يتقبل الله له صلاته 40 صباحا سلوي خرزو پوری الله رب العالمین د دې سړي عبادتونه نه قبلې ثواب نه ورکوي ورله په دې عبادت باندې چې حرام خوري حرام پر دې مال خوري په حرامه طریقه باندې خوراک کې نو ستا عبادت به 40 ورځې نه قبليږي ولې به نه قبليږي وجه وی دادا چې سلوي خرزو پوری د خوراک یعنی د یوې میاشتې نه زیات د خوراک آثار د انسان په بدن کې وي کله چې سړی خوراکو کې تاسو یقین وکړئ د دې خوراک په د انسان بدن کې اثري منګه طالبانو تفهیم القرآن مردان کې 2003 4 5 دا ورځې وي 2003 4 5 د تخبین و یو ملګری راتلو دا غزوی ته تلیسیم یا شی وا بیمارو وینه وکمیدله سوځیدا و نو هغه راتلو هر میاش کې به یو ځل راتلو نو موږ ورله وینه ورکوله واعتزل علماء په خپل وینه ورکړي واغه ماشومله تقریبا 3 کال پورې باغ راتلو بیا وفات شو لو یا لو کو 12 کال ته رسیدلو نو هغه بیا زمونږ سره استعداد شو هغه لږ زمونږ سعادت شو ځکه چې میاش کې راتلو موږ طالبان لګل وسره وینه به ورکوله نو پلار یو ورځ ویل راویل چې بغو نکار دی ویل دا ماشوم نه دی ویل دی ماشوم ته چې کله سو وینه ورکی کنه او دا وینه والا چې څنګه اق صفاتونه په دې ماشوم کې باقی دی وای کچر تر سه مؤذن ولوین ورکلو ټول میاش بانګونه وای بیا ایستا دا خبر ما دغه نو ورېدلې و او کچر تر سه ټنګ ته کوه ولا چا ولوین ورکلو بیا لوبي وای سندري وای بیا ویل دی مردان دی مدرسې ته ذکر اعظم چلمنګ ته ډیل وی خیر د غنوینو بارم بلاو شي او کله چې طالبان ولوین ورکینو ویل مستی په کې لګي بیا ورانی کوي ځکه طالبان خو ډېر تیز وې دومره د چول منځ او د سودا دای برابرۍ بیا نو خوشاله په دی باندې په دیو جبانه د دې خوراکونو د انسان په بدن کې اثري چې څوک حرام کوي داغه بدن کې ځان لا اثرات دي څوک چې حلال خوري داغه په بدن کې ځان لا اثرات دي او دا تاسو خیر دی وګورئ نن نه پس معلومات وکي تاسو کله حلال خوراکو کې ځان ته وګورئ او کله چې حرامو کې ځان ته وګورئ تاسو په ټولو معاملاتو باندې به اثري باقاعده تر باندې اثري او بعضي بزرگان نیکان شتره ماته ز وای راته اکثر یاره چې ز پلاني ځکه خوراکو کوم مال بدیږي ټیک ټاک داسې شته زموږ استادانو کې بعضي نسبه ویل چې دې پلاني خوراکو کوم مال بدیږي د خوراکي مشکوک دی کیږي داسې دا چې څوک پرهیز کوي کنه پرهیز نو فورن هغه تر دې پته لګي په دې وجبانی چې کله منګه دا یو میاش ځان وګي کووګي نو په دې انسان په دې بدن کې چې دا سمرا حرام ناجایز مکروه ماده پرتی وي الله رب العالمین د میده او د لوګي پوج د رمضان د روزه او د لوګي پوج باندې هغه اثرات د انسان د بدن نو باسي ورورو سړی نه هغه انساني صفات ختميږي او د ملکوتي صفات په انسان کې را پیدا کیږي دلوي خیر پکې دی په دې وجبانه خوشاله دل وته پکار دي خو ترتیب بوله برابر او منګه چې روزه روانه ده نو چې دې لمنګ مناسب تیاری وکړو هغه تیاری ولدا سي وکا هغه تیاری چې خپل کار نو ته ختم کا خپل کار نو ورته ختم کړي د رمضان میاشت کارونه م پرېګ دی ځان ورته فارغ کړي زمنګ په دې علاقو کې اوس خو دا جمع شروع شکر دی په دې وړ کې چې دا روزه وي او دا نوجوانان دوی بټول ورځ ودو او چې غلې ما خام رو جماعت کړل نو بیا پر تیمرګر کې پر ريسټ هاوس کې او یا نږدې د نادرا اپ سره د کرکټ ټورنمنټونو شروع شي بیا زې په زې باندې په دې ګراوندونو کې د کرکټ ټورنمنټونو شروع شي د والیبال ټورنمنټونو شروع شي او دا لکان دړه دړ ال رواني او ټول شپه په دغه ګراوند کې تیر کی نو کوم کسان چلو بکې یا غیمزي او عامل کان تماشې لذي تماشې لا نو په جماعتونو کې صرف د بوډاګانو سپینګری دغه په جماعتونو کې ولاړی تراوی تا او دا لکان ټول د کرکټ او د والیبال او د فوټبال او د بیډمنټن او په دې ګراوندونو کې ناشتي او اس قسم بندګیونه کې نو څنګه په دې معاشره کې بس مثبت تبدیلی ورایش او جس قوم کے بچے نہ ہو ہوشیار و ہنرمند اس قوم سے ملت کے معمار نہ مانگو د ملت معماران به کوم معاشرین ته غواړي دا هغه معاشرین به غواړي چې داغي بچي او خياري هنرمندي د الله اطاعت کوونکی مطیعینی زمنګ د دې نوجوانانو زیات اوقات به د تیمرګری فارست هاوس کې د میلې په ګراوند کې او داغي سره سره په دغه نادرا د اپس مخه د په دې ګراوند کې د نوجوانانو ټول میاش به 13 شولا ټول میاش به 13 شولا څه خیر به بګی راشي څه برکت به بګی راشي و زه شکر دی چې بیرته یخني شروع شول نو سنه سبدي کې به کم راځي او بل طرف ته بیا زمنګ د نوجوانانو په ځان من رحم وکي دا الله رب العالمین په کال کې موږ یو موقع راکړي یو میاش په ټول کال کې موږ ځان ته مولیان وایو خو خدای شته
ټول کال تیر شي موږ پکې چېرته نفل روژه ونه نیسو دا د عاشورې روژه یا د عرفې روژه د دې چېرته توفیق میلاو شي باقي موږ روژې نشو نیولی دا د نوجوانان تاسو په کوم ټایم کې روژې نیوی شئ هېڅوک دا روژې نشي نیولی نفل روژې موږ نه نیسو مستحب روژې موږ نه نیسو مسنون روژې موږ نه نیسو او چې موږ یې نه نیسو نو دا میاشت خو الله رب العالمین راکړې ده چې موږ په دې کې ځان وږی کړو روژې پکې ونیسو اهتمام وکړو د دې کرکټونو د فوټبالونو د ولیبالونو په وجه باندې زموږ نه هغه رمضان روژه هم دغه شانتې لاړه شي راځئ چې دا ځل د دې روژې اهتمام داسې وکړو چې چېرته زموږ نه عبث لاړه نه شي خیال یې وساتو موږ کم از کم چې د رمضان په دې میاشت کې خو یو ځل قرآن کریم خامخا سړی ختم کی زما ګمان نو زما یقین دی یقین چې هغه خلک په رمضان کې د قرآن کریم د تلاوت اهتمام کوي چې چا د پخوا نه کوو نور زه اکثر کوم معلومات د کالج کې اکثر د لکانو تپوس کومه روژه کې لکه څومره ظلم قرآن ختم کو هېچا پکې نه ختم کړی بلکې داسې وکې هم راځي چې شروع یې هم نه اچولي روژه شلم او پنځلسمه روژه یې وایي ماله شروع کړی نه دی چې رمضان ختم شي موږ پکې قرآن کریم نه دی ویلی نو موږ پکې څه وایو په دې وجه باندې عزتمندو د رمضان استقبال دا د شعبان د میاشت دا بنیادی تربانې د رمضان د استقبال دا او د هغې سره سره یو خبر پکې زه بل هم کوم انشاءالله روژه کې به هم دا مسلې بیانو یو روژه پکې جمعه پکې بل هم راځي 28 تاریخ باندې بلې جمعه هم راځي په هغې کې هم انشاءالله مسایل بیانو او زه پکې یو دا خبره کومه چې ګورې د رمضان دا میاشت او دا د خوراکونو میاشت نه ده زمونږ سوچ هم دا دی چې بس په دې کې ښه خوراکونه یاره قرضونه وله وکړي چې هر ماښام زه غوښه راوړمه هر پېشمني کې خیښې وریجې پخېږم نه اوس ته کېږي خو ټیک دا چې اوس د نه کېږي د رمضان میاشت د خوراکونو میاشت نه ده نه د رمضان په دې میاشت کې ځان وږی کول پکار دي د رمضان په میاشت کې خپل بدن نور سربول نه دي پکار د اشته سورواله دا ختمول پکار دي موږ په رمضان کې خپل جسمونه دا سربو موږ کوشش کوو چې په رمضان کې ښه طاقت ورشو نه جینا او دا خو یو تجربه ده چې څومره خوراک سړی کم وکړي نو هغه عبادت ډېر کولی شي کله چې دا تاسو به کتلي په دې رمضان کې چې دا قاریان صاحبان کله قرآن وایي که نه تراو کې دا قرآن کریم کم قاریان صاحبان وایي دي په دې افطارۍ کې ډېر لږ خوراک کوي صرف کجوره مجوره والی او پیالې چې بس یې وڅکي خوراک نه کوي دا قاریان صاحبان د تراو نه وروسته خوراک کوي د هغې وجه دا ده چې که دی په دې افطارۍ کې ځان په دې شملو باندې په دې شربتونو باندې په دې ډوډو باندې موړ کو نو بیا هغه تراو ته نشي ودرېدی دا ډوډۍ د مرۍ له راځي ډرقي کوي بې تلاوت نشي کولی په دې وجه باندې هغوی د خپل خوراک د ماسخوتن د مانځه نه وروستو کوي دا وجه ده چې عبادت په ناره خېټه باندې ښه کېږي په نسبت د مړې خېټه باندې دومره خوراک پکار دی په رمضان کې چې په دې باندې موږ د میاشت عبادت وکړو او عزتمندو نن سبا خو ډېر زیات حالات بل شانتي دي زموږ د ډېرو کمو خلکو منځونه پنځه منځونه په جواب باندې به کېږي ډېر کم خلک داسې وي چې موږ د اشراق دا منځو د ضحا دا منځو تهجدو دا ډېر کم خلک موږ کوو نفلي روژې موږ ډېر کم خلک نیسو نوافل موږ ډېر کم کوو فرایض هم زموږ ډېر متاثره وي نو دا میاشت خصوصي د دې دپاره دا چې زموږ دا څومره کوتاهیانې شوي دي زموږ څومره کمی شوي دي چې دا کمی او دا کوتاهي دا په دې کې پوره شي نو الله فرمایي چې مسلمانانو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون مسلمانانو روژه د باندې فرض شوې ده او داسې د باندې فرض ده لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې په امتونو باندې فرض وه او مقصد یې څه دی لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو کې تقوا راشي تقوا للهیت پرهیز د الله نه ویرېږئ پکې تقوادار به جوړ شي متقیان به شي نو په روژه باندې سړی متقي جوړېږي رمضان په وجه باندې د روژې په بنیاد باندې د انسان نه متقي جوړېږي خود به خود د نه متقي جوړېږي عزتمندو د روژې ډېر ګڼ فضایل دي خدا یو حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله رمضان راشي نو غلقت ابواب النار وفتحت ابواب الجنه وسلسلت الشیاطین یا وصفدت الشیاطین ومردت الجن نبی علیہ السلام فرمایي چې د رمضان میاشت کله راشي نو غلقت ابواب النار جهنم دروازې په دې کې بند شي الله رب العالمین د انسان سره دومره خېګړه کوي چې جهنم ته کومې اندرونی داخلي دروازې دي نو هغه دروازې الله رب العالمین بندې کړي او وفتحت ابواب الجنه د جنت دروازې کولاو شي دا ولې د جهنم دروازې ولې بندېږي د جنت دروازې ولې کولاویږي
دا د انسانانو سره الله رب العالمین د ښېګړې اراده کړې ده. زمونږ سره الله د بلایې او د ښېګړې اراده وکړي او موږ په خپل عمل باندې د جهنم هغه بندې دروازې ځان ته کولاو کو په زور باندې او د جنت هغه کولاو دروازې په ځان باندې بندې کو چې کله موږ د روژې نه خیر نالو ښېګړه ترې ناړو او استفاده ترې موږ نه کوو. سوچ کوئ نو دا زموږ څومره زیاته بدنصیبي ده چې بندې دروازې الله رب العالمین موږ له بندي کړي د جهنم او د خپل غلط عمل په بنیاد باندې هغه بندې دروازې موږ ځان ته کولاو او د جنت دروازې کولاو شوي دي او موږ د خپل بد عمل په بنیاد باندې د جنت هغه دروازې ځان ته بندې کړو چې کومې کولاو دي. ځکه خو انسان په تاوان کې دی که نه، ان الانسان لفی خسرن، انسانان تاوانیان دي. په دې وجه باندې دا د الله رحم و کرم دی. او دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وصفدت الشیاطین، شیطانان وتړلی شي، سلسله الشیاطین زنجیرونه ورته واچولی شي. یعنی شیطان چې کم محنت مخکې کوو نو هغه محنت به اوس کم کوي. حقیقت هم دا دی روژې په میاشت کې شیطان وسوسې اچوي، دا ډېرې کمې په نسبت د بوزې د میاشتو. په بوزه کې ډېر زیات وسوسې وي، په بوزه کې ډېر سړی دا دوکه کوي. د رمضان دا میاشت دا چې کله راشي په دې کې د شیطان وسوسې او دسیسې په انسان باندې اثر نه کوي. ولې نه کوي؟ د هغې مخکې ما وجه وویله چې اصل کې د روژې په وجه په انسان کې ملکوتي صفتونه راغلي، ملکوتي صفات. او شیطان په هر چا باندې لاس رسیږي خو فرشتو باندې لاس نه رسیږي. شیطان په فرشتو لاس نه رسیږي. په دې وجه باندې کله چې آدم علیه السلام ته فرشتو سجده لګوله او شیطان نه لګوله، او د شیطان به څومره محنت وکړی. چې آدم علیه السلام ته کله سجده نه لګوله نو به نور هم ډېر محنت کړی. چې آدم علیه السلام له دوکه ورکوله نو فرشتې به هم دوکه کول غوښتلي، خو د ده د وسوسو او د ده د ورانو په فرشتو باندې اثر نه دی کړی، هغوی اثر نه دی قبول کړی. په دې وجه باندې د رمضان په میاشت کې چې په انسان کې کله ملکوتي صفات راشي نو د شیطان وسوسې په ده باندې بیا اثر نه کوي. په دې وجه باندې اهتمام پکار دی. ومردة الجن، او دا سرکشه کم پیریان دي دا هم پکې وتړلی شي. لہذا دا د خیر میاشت ته، خیر میاشت او د خیر په دې میاشت کې بس دا د نیک اعمالو موسم بهار دی. او په دې ځل باندې خو د بهار د میاشت هم په دې میاشت کې راغله نو دا د سپرلو د ګلونو هم موسم بهار دی، د ونو د بوټو هم موسم بهار دی، او د نیک اعمالو هم موسم بهار دی، او دارنګه د نوافلو د روزو د دې موسم بهار دی. د دې نه راځي چې موږ پیدا والو. اوس پیدا به تې څنګه الو؟ تاسو وایئ چې موږ ته څنګه پیدا الو؟ راځي چې هغه اعمال موږ وایو چې د رمضان په میاشت کې موږ د روژې نه کمې فایدې اخیستې شو. د ټول اول نمبر خبره خدا ده چې موږ د رمضان راتلو ته خوشحالي شو. موږ چې رمضان روان دی په دې د الله شکر وباسو او موږ ورته خوشحالي شروع کړو او په کور کې ماحول جوړ کړو. اوس نن په خپل کور کې ماحول جوړ کړو. ماشومانو ته وایي چې روژه روانه ده نو ماشومان به منټلی تیار شي. په کور کې زنانو ته وایي چې ګور روژه راورسېدله هغوی به ذهني تیار شي. کله چې داسې مجلسونه په هغې کې خلکو ته وایي چې روژې ته دومره ورځې پاتې شولې چې یو اویرنس راشي په یو لویه پیمانه باندې او په لویه پیمانه باندې آګاهي راشي چې خلک روژې ته ځان تیار کړي، یو تیاری دا دی. دویم نمبر د هغې سره داسې وکړو چې روژه روانه ده نو چې موږ د روژو نیو دپاره موږ ځان تیار کړو چې موږ به روژې نیسو. ځان دپاره موږ داسې بهانې نه جوړو چې هره روژه به نیولی شم که نه به شمه، زه بیمار یم چې روژه ما د پکار ده که نه د پکار. نو ښه د عالم نه تپوس وکړه بالفرض که بیماران دپاره بیا روژه نشته. شوګر بیمار دی روژه نشي ټینګولی، ګردو بیمار دی بله مسئلې ده، هغه دپاره شریعت کې اجازت شته. بیا داسې د مرۍ نه نیول هم نشته دی. خو که سړی حقیقتا معذور نه وي، بیمار نه وي، نو چې عزم وکړو چې روژې به نیسو. روژو د نیو دپاره اهتمام پکار دی. د هغې نه وروستو بیا دا روژه په کومو اعمالو باندې اخیسته کیږي نو دا چې موږ د خپل فرض منځونو داسې ټایم ټیبل جوړ کړو. که موږ چېرته روزګار کوو، که موږ ډیوټیانې کوو، که موږ چېرته جابونه کوو، نو چې د خپل ټایم ټیبل داسې جوړ کړو چې د 5 وختونو دا منځونه کم دي چې دا موږ په جمع باندې وکړو. دا اهتمام. که سړی په سعودي عرب دوبۍ کې دی او هغه مو چاره دا ټول ورځ خوبونه نه کوم بلکې د ماسپښین د لمونځ په جمع وکړم. که سړی په پاکستان کې هم دی نو چې دا ټایم ټیبل جوړ کړي چې زه داسې قسمه ځان جوړ کړم چې د ماسپښین دا ټایم دی، مازدیګر دی، ماښام دی، ماستن سارې دا په جمع باندې وکړم. که زما کور د جومات نه لرې دی چې زه داسې اندازه ولګوم چې زه جومات ته په څومره ټایم کې تللی شم، نو چې دا اهتمام موږ وکړو چې زموږ په روژه کې کم از کم منځونه په جمع باندې شي. دا تقریبا 1.5 منځونه جوړېږي. 150 145 منځونه ډېر نه دي، 5 منځه دي او میاشت کې 150 دي یا 29 دي، یا به 145 منځونه شي یا به 150 منځونه شي. چې دا منځونه پکې موږ په جمع باندې وکړو. په جمع باندې دا د روژې هغه خوشحالي ده او دا د روژې اعمال دي.
درې څلورم نمبر دا ده څلورم نمبر چې د روجې په نیولو کې او د روجو په ماتولو کې احتیاط وکړو منګه بیٹه مې ماتم نکو او بیخي په 2 بجې هم نه نیسو حدیث کې راځي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله ویلو چې لا یزال الناس بخیر حتى عجلوا الفطر واخروا السحور چې انسانان به الله په خیر باندې وي چې په افطاری کې جلتی کوي او په پښمنی کې تاخير کوي په افطاری کې تعجیل دی او په سحری کې تاخير دی دې مطلب دا دی چې څنګه نور پریوزي او اذان وشي نو فورن روزه ماتول پکار دي په دې کې غیر ضروري تاخير نه دی کول پکار لکه عام تر باندې اهل تشیع شیگان هغه د ماخام د اذان سره روزه نه ماتي بلکې هغه د اشتباک النجوم مطلب دا چې د استوري خرخ کار شي په غټیم کې هغه روزه ماتي تاسو کچرته پنجاب کې یو زبل دی وخت رکړل نو د شیگان او اذانونه لیډ کیږي هغه مغرب هغه اشتباک النجوم ته وي منګه غروب الشمس ته وای چې نور پریوز منګه دا ماخام شو نو چې څنګه نور پریوز نو چې پور منګ د روزه د ماتول اهتمام وکړو بعض خلک ورګه زمون په جماعت کې اذان نه دی شوی نه جنستا جماعت پکې نشته دی زمون جماعت او پلان جماعت پکې نشته بس ګورا او نن سبا خو ډیجیټل زمانہ ده دنیا یو ګلوبل ویلیج دی د انټرنیټ زمانہ ده او دا ټول اوقات ته معلوم دي او د موبایل دا ټیم چې د انټرنیشنل اصول مطابق دی موبایل کې ټیم اخوا د خوا کېږي نه موبایل ته ګورا نقشه وګورا چې کله موبایل کې ټیم پوره شو کازان نم دی شوی روزه ماته کا کله بعضی مؤذنین غیر ضروری تاخير کوي پدې کې نو غیر ضروری تاخير نه دی کول پکار کم سړی چې د ماخام اذان په جمعات کې وای اب ډیر زیات خیال وساتي ګور ډیر زیات خیال وساتي یو حدیث کې راغلی سنن د ابو داود کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا امامانو تم کړی دا او مؤذنین تم کړی دا نو ویل دی اللهم ارشد الائمه او واغفر للمؤذنین الله امامانو ته هدایت وکا او مؤذنین وبخا دا غزیک محدثین یو خبره کړله چې د امامانو ته یو شان دعا کړی دی د مؤذنین ته بل شان دعا کړله وی امامانو ته هدایت وکړو د مؤذنین وبخو دا ولې وای څنګه دا مؤذنین کله دسه کوي چې په دې ټیم کې تقدیم تاخير کوي ورانه پکې کوي یا د چا د قار اذان مخ کې کوي یا ورسته کوي نو دا څه بنه کوي کم سړی چې اذان وای نو خاص کر د روزې په میاش کې ډېر خیال ساتي ځکه عام د زنانو به تعلیم خلک چې دین هغه په ټیم نه پويږي نه خامخ اذان ته نست لہذا تعجیل بر وخت خدا خپل ټیم نه مخ کې ماتول هم نشته او په پښمنی کې تاخير څه ته وي تاخير دا چې بس اذان ته 2-3 منټه پاتې شنو په دغه وخت سره روزه بند کی بس دغه ټیم دی لکه نن سبا سټیم سره اذان کیږي دا ټیم معلوم دی 5 5:30 نه مطلب شروع کیږي 5:35 5:40 دا ټیم د اذان دی نو چې بل فرض کا په 5:40 اذان کیږي نو چې 5:36 5:37 سره روزه ورسي بس بعض علاقو کې ما دسي لیدلې دي اوریدلې مې دي چې هغه پښمنه په 2:30 بجې باندې کړي واپس د شوي به سر منځ نشي باسي دی په دې باندو کندو کې ز خبرې غما الته خلک دغه چل گئی ځکه ماستون وختي ود کېږي نو 2:30 بجې 3 بجې پښمنه وږي بیا سر منځل چې را پاسي بیا وږي دا طریقه ټیک نه ده پښمنی طریقه هم دا چې بالکل ځکه چې ورځ روزه کول پکار دي اصل کې قران کریم کې حکم دا دی کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل د فجر نه روزه شروع کړي فجر ستوي د ساره اذان طلوع د صبح صادق چې ساسپین سبا کله راوخیږي اذان وشي دغه ټیم د روزه دی نو خوراک بندول دغه ټیم نه پکار دي ها دغه ټیم نه خوراک بندول دي لہذا دا چې دې منګه خیالو ساتو چې دا روزه په حقیقت معنی باندې منګ روزه ونیسو سلور شو پنځم نمبر پدې کې منګه د دې نوافل او اهتمام ډیر زیاتو دا سببي منځونه دي ګوره د تحیت المسجد جمعه ترازی چې 2 رکعات مونږ پکې وکي تحیت الوضو چې دا او د سوکي او پدې کې دا 2 رکعات مونږ وکي د دې منځونو اهتمام په دې عام میاشو ګرانی د تحیت الوضو په اړه کې تاسو ته حدیث ویما داود السلام تحیت الوضو مطلب داود السلام او داود ډالۍ او داود تحفه هغه دار چې کړه داود وکړو نو راشه 2 رکعات مونږ وکړه په کور کې مسله باندې وکړو جمعه ته د قشن رانه نوځه 2 رکعات مونږ وکړه ثواب یې سمره ده خیر یې سمره ده برکت یې سمره ده د معراج پشپ باندې چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کله لاړو جنت ته نبی علیہ السلام په خطلې ده د جسم او د روح سره تلې ده کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت ته د حضرت جبرئیل په معید کې ورننه وته نو مخ کې د سې کشار خطو لکه د نبی علیہ السلام چې څوک جنت ته مخ کې بلم نه نوتی نو نبی علیہ السلام د جبرئیل نه د بوسو کو چې معلومی کې دا چې مخ کې زمونږ څوک جنت ته لاړو دا سو خوش قسمت لري چې جنت ته راغلی دی نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی بلال دی بلال حبشي
د خپو کشار تا محسوس کو. نبی علیہ السلام چې کله راغی واپسو د معراج په سبا باندې نو بلال راوخت. بلاله ته کوم یو ارجا او د امید عمل کې چې ستا د هغې عمل په بنیاد باندې ما ستا د خپو کشارې په جنت کې د ځان نه مخکې محسوس کو. کوم یو عمل کې؟ او ورته وایي د الله رسوله ما ته خو داسې عمل نه دی معلوم چې زه ناشنا عمل کوم. البته د یو عمل ډېر زیات خیال ساتم چې ما چېرته تحیت الوضو نه دی پرېښودلی. زه چې کله اودس وکړم نو په دې اودس باندې خامخا وروسته بیا یو نیک عمل کوم، مونځ کوم. د دې عمل په بنیاد باندې بلال جنت ته تللی دی. حالانکه خو اذان هم وایو، اذان یې ویلې. اذان ډېر لوی ثواب دی. المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامه. کم خلک چې اذان وي د قیامت په ورځ باندې به د ده سر به دنګ ښکاره کېږي، خلک به یې پېژني چې دا سړی مؤذن دی. خو دلته جنت ته د هغې عمل په وجه نه دی تللی، دلته د دې 2 رکعاتو په بنیاد باندې هغه جنت ته تللی دی. نو دا موقع موږ ته په دې رمضان کې میلاویږي ځکه سړي سره ټیم ني. نو تحیت الوضو، بیا تحیت المسجد. تحیت المسجد جماعت ته چې راځي دا د جماعت سلام دی. موږ صرف چې مانځل راځو نو کوئ که په جماعت کې بالفرض بټن لګېدلی د جماعت ته راځي نو مخکې به د جماعت پیس په ډک کې 2 رکعاته مونځ به وکړي. دا د جماعت پیس دی. په جماعت کې د چېرته لاؤډ سپیکر دی او پروګرام لیوړی نو دلته به 2 رکعاته مونځ وکړي. په جماعت کې د مړو کټ پروت دی او بار وړي دلته به 2 رکعاته مونځ وکړي. موږ نه کوو دا مونځونه. چې کله هم جماعت ته راځي نو په اودس کې راشه 2 رکعاته مونځ وکړه. دا تحیت المسجد دی. د هغې سره سره دا اشراق دا مونځ، اشراق دا څه ګران کار نه دی. پیشسن پیشمني نه راشي په جماعت کې دی د ساري مونځ وکړو بیا کښېني یو 30 منټ. او طریقه دا ده په دې اتحیات په شکل باندې کښېنو، قبلې ته مخ کو ذکر کوه. دقه طریقه ده. اخوا دې خوا ګورم خو چې د ساري مونځ وشي موږ ټول منډه وهو خوب لا هېڅ دنیا نه ورانېږي. پروس کال یو هلکو نوجوانو نو هغه ته مایل ته ساري مونځ نه پس څومره ضرور کېږي مونځ له راځي؟ یاره ویل نه زه خو ویل څنګه چې مونځ وکړم ناست یم چې کله د اشراق دا ټایم راشي نو مونځ وکړم او د هغې نه پس وده کېږم. ویل ګوره دا هلک دی نه ملا دی نه طالب دی نه تبلیغي دی نه بل دی. او هغه ته دا مسله معلومه ده چې زه ښه کښېنم برابر نیمه ګنټه او د هغې نه پس بیا اوده شم او ښه برابر 10 نیم بجې راپاڅېږم. هېڅ مشکل راته نه جوړېږي. څه ګران کار نه دی. ځان عادت کوي چې څنګه د ساري مونځ وکوي بس کښېنه په دې ځای باندې منډې مه وهه بېرته. او چې کله نور راوختو پاسې 2 رکعاته مونځ وکړه. اشراق دی. په یو حدیث کې راغلی دی وایي د اشراق د مونځ ثواب څومره دی؟ د حج عمره ثواب دی. یو حدیث کې راغلی د عمرې عمره ثواب دی. د حج او د عمره نن سبا په 2.5-3 لک روپۍ باندې کېږي. حج کېږي په 12 لکه باندې. او دا حدیث چې خلک واوري وایي دومره ورکوټې عمل دومره ډېر ثواب و، دومره ورکوټې عمل دی او ډېر ثواب دی. نو چا پې عمل کړی دی؟ چا پې کړی دی عمل؟ هېڅوک پې نه کوي عمل. عمل ورکوټی دی، ثواب یې ډېر دی خو توفیق کم دی. توفیق کم دی. توفیق انابت غواړي مخکې. نو د اشراق د مونځونو اهتمام پکې راځي چې موږ وکړو. دا ردې تیاری دی. د هغې سره بل مونځ دی هغې ته صلات ضحا وایي. پېژنې ته صلات ضحا؟ شاته کوم کوم هلکان صلات ضحا پېژنې؟ تاسو لاس چت کوئ. صلات ضحا دا د ساخ مونځ دی. موږ ته معلوم هم نه دی. چاش نماز چې ورته ویلی کېږي یو د اشراق مونځ دی بل د ساخ مونځ دی. ساخ مونځ کوم ټیم ته ویلی کېږي؟ د ساخ مونځ حدیث کې راځي وایي هغه ټیم د هینه ترمز الپسوالو چې د اوښانو د دې بچو د دې جونګو د خپې د خاورې ګرمې کې که نه وسیځي. ترمز الپسوال له دې وخته پورې کېږي. مطلب دا دی چې په ځمکه ګرځې خپیال به خپې او چې کله ستا د خپې وسوځېدلې دقه ټیم دی دې ټیم پورې د ساخ مونځ کېږي. دا ځمکه چې ګرمه شي یعنې د څو پورې چې دا ځمکه لا یخه ده او ګرمه شوې نه ده نو دا ټیم هم د مونځ دی. مور بی بی حضرت عائشه صدیقه فرمایي وایي ما دومره اهتمام کړی دی پلار مې ډېر ګران دی ما ته ابوبکر صدیق. او که څوک راته وایي چې پلار دې را ژوندی شوی دی راشه ورله او زه د ساخ په مونځ ولاړه یم زه ورته دا مونځ نه پرېږدم. د پلار ملاقات له به وروسته راځم او د ساخ دا مونځ په مخکې کوم. دومره ثواب یې دی موږ اړو پېژنو. نو په دې عام ورځو کې سړی په پټي کې یم او په جاب باندې یم او په دوکان کې یم. رمضان دا میاشت ولې ایستل پکار دی که نه؟ رمضان په دې میاشت کې هم خپل کارونه معطل بکو، تقدیم تاخیر پکې وکړه او دې ته ځان وزګار کړه چې دا عبادت پکې موږ وکړو. دا د رمضان عبادتونه دي. په دې روژه ښایسته کېږي. ناوې په څه باندې ښایسته کېږي؟ نکریزو باندې، په بنګلو باندې، په کالو باندې. روژه په دې باندې ښایسته کېږي. په خوبونو نه، په لوپرو باندې نه، په خوراکونو نه، په دې باندې ښایسته کېږي. موږ یې نه ښایسته کوو. او د هغې نه علاوه قیام اللیل یو ډېر غوره عبادت. نبی علیه السلام فرمایي د فرض مونځ نه وروستو چې کوم غوره عبادت دی هغه د جوف اللیل الاخر دی. د شپې په نیمه حصه کې کومه چې آخرۍ نیمه حصه ده پېشمني په ټیم کې قیام اللیل پاسېدل دا غوره عبادت دی چې موږ قیام اللیل وکړو. او د هغې سره سره بل عبادت دا د تراویح دی کوم چې تراویح موږ کوو. تراویح انشاءالله تراویح باندې هم خبره پکې وشي را به شي پکې. البته یو خبره واورئ ګورئ تراویح چې کله شروع شولې په جمع باندې د رسول الله په زمانه کې به خلکو ځان له ځان نه کولې. د سیدنا ابوبکر صدیق په زمانه کې ځان له ځان نه کېدلې. بیا د عمر فاروق په زمانه کې اهتمام د جمع وشو.
حضرت عمر به یو بل کار کوه، به د مدینې په کوڅو کې ګرځېدو، نو د تراویحو ته په خپله باندې په جمع نه و تیارو، وزګار ورته نه و، ځکه چې نور کارونه ډېر زیات نو دلته به خلک په تراویح درول، په خپله به خدمتونه کول، نو د شپې به ځان عبادتونه بیا کول. یو ورځ راغی او خلک په تراویح باندې ولاړو. موطا د امام مالک دا حدیث موجود دی چې کله راغی او خلک په تراویح باندې ولیدل، ډېر خوشحاله شو، ډېر ښکلی کار هم شروع کړی دی. خو ویل بل یو کار دی، التي تنامون منها خیر من التي تقومونها. دا کوم مونږ چې تاسو د کېږي هغه د دې نه غوره دی. دې څه مطلب دی؟ یو خو تاسو دا عبادت شروع کړی دا هم ټیک دی، او یو بل مونږ چې تاسو د کېږي یا د شپې مونږ د قیام اللیل پرېږدئ چېرته. د تراویح سره سره بیا د قیام اللیل اهتمام. دین معلومیږي دا د روژه ګوره د پوجانو عمل دی، د پوجانو هسې ګپ نه دی، بلکل لکه د پوجانو غونې ورته سټنټ ودرېږې که نه، هلته د روژې دا اهتمام کولی شو. موږ خو د غفلت په خوب کې پراته یو، موږ خو پخوا به خرګوش باندې وده یو چې بس روژه راغله او صرف پکې ما ځان وږی کو او ماښام پکې ما 15 قسمه انګولي وخوړل. موږ د عامو خلکو خیال دی په روژه کې برکت دی. څنګه برکت دی؟ یاره چې د غریب نه د غریب سړی په کور کې 2-3 انګولي، لکه انګولي په تندر مه وله، انګولي څه ته وایي؟ وایي ګوره په دې کې برکت راشي. دا برکت نه مرادو، دا به راځي چې کله ته ملکوتي صفتونو ته ورځې، د فرشتو سبت نه وځي، دنیا او پتا پسې شاته رامنډه وهي، خوراکونه هم راځي، وریجې به هم راځي. او زه راته وایم چې په خپله هم ناغسل خلک به درکه رالیږي. بیا د چا چې اوس نه کېږي که نه، الله د خلکو په زړه کې واچوي او هغه خپلې کجورې او خپل غوړي او وریجې او دالونه ورسره راوالي، د خلکو کرې ویسي. دا به په خپله باندې راځي. د اهتمام مه کوئ، د هغه هم پرېږدوئ. دا کوم اعمال چې ما بیان کړل دا کول، او د دې سره سره یو عمل هغه د قرآن د تلاوت. قرآن د تلاوت او خاص کر د قرآن تلاوت بیا د شپې کول. ان قرآن الفجر کان مشهودا، قرآن د قرائت په معنا ان قراءة الفجر کان مشهودا. د ساخ په ټیم کې، د پښمنی په ټیم کې چې تلاوت کې دل فرشتې تماشو نه راځي، تماشو نه فرشتې راځي. ګورئ پلانې چې صرف د شپې تلاوت کې په رمضان کې خوب نه کوي، قیام اللیل باندې ولاړ دی، تراویح کوي، قرآن پکې وایي، دا فرشتې راځي استاد سیل کې چکر دی وایي. موږ چېرته ښایسته ځای ګورو سیلپي د ځان نه والو، سیلپي چا سره تصویر والو، دا غره ستا سره فرشتې تصویران وباسي، ستا خواله راځي ودرېږي. الله ورته وایي که نه وایي؟ ما چې کله آدم علیه السلام پیدا کوو انسان، تاسو راته ویلي چې اتجعلو فیها ما یفسد فیها ویسفک الدماء، داسې انسان پیدا کوي چې فساد وکړي، وینې به تویي، دا وینې تویي. ته ګوره دا سپین ږیری بابا په دې مخ باندې د اوښکې دا سیلاب روان دی، دا ځوان د په عبادت باندې ولاړ، دا وینې تویي که دا د الله عبادت بندګي کوي. الله فرشتو ته وایي وراشه تماشا وکړي د انسان. الله ستاسو په وجه باندې فرشتو ته وراشه انسان دې ته ویلی کېږي. راځئ چې داسې بدنګي په دې رمضان کې وکړو. دا د رمضان دا روژه چې سړی کله ونیسي که نه، او کله بیا د اختر دا میاشت ویني، او د اختر میاشت کله ښکاره شي وایي سباړو کې اختر دی، او الله رب العالمین دا فرشتې بیا راغونډې کې وراجمع شي، او دې فرشتو ته بیا یو آواز کوي، ملائکتی، ای زما فرشتو، عبیدی قضوا فریضتی، زما بندگانو هغه فرض ادا کړي دي، اوس راته وایي سولو په انعام کې ورکما، تاسو وایي سولو ورکم په انعام کې. نو چې تا ځان کړولی نو فرشتې ورته الله تعالی بس پوره دیاړي ولا ورکوي. الله رب العالمین آواز کوي بس تاسو ګواه شئ د انسان مې وبخو، دته مې ګناهونه معاف کړل، نور څه غواړئ تاسو؟ دغه میاشت په دې باندې زما اوس ته بخښنه کېږي. ګورئ نوجوانانو خاص کر که دا زما خویندې دي او که زما ورونه دي، ډېر د غفلت په خوب باندې پراته وي. دا سپین ګیري دا کم چې موږ ته د سپینې ګیري دي، نو دا خو دي نیکان، دا په مخ د جمعې خطبو هم راځي او په تقاریرو کې هم ناسي. دا مسلې او د زموږ نه ښې یادې دي، موږ د دوی نه یادې کړې دي. د هلکانو ته وایم دا کرکټونه دا، او خاص کر بیا زه پکې وایم زموږ د سعودي عرب ورونه او ورسیز ورونه دا زیات ټایم دی موبایلو ته تېروي، ټیک ټاک دی، یوټیوب دی، فیسبوک دی، دا څیزونه پرېږدوئ، یا پرې د علماو درسونه ګورئ. عبادتونو د ځان وزګار کې ټیم نن لږ زیات واغستو، 8 منټه زیات شو، معذرت غواړم، موضوع لږ اهم وه چې سر ته ورسېږي. الله رب العالمین دې موږ له د عمل توفیق راکړي، او الله رب العالمین دې موږ له توفیق راکړي چې د رمضان څومره برکات دي چې الله تعالی موږ د هغې مستحق وګرځوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله صحبه اجمعین.